ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم. سورة بقرہ دیمہ پارات 288 نمبر آیت دی دے رکو دا مکی رکو سر ربط و مناسبت دادی چپ مکی رکو کی دا عدت متعلق احکامات دا متولقی زنانا بیان شو. بس پدی رکو کی دا مہر متعلق دا متولقی زنانا مسائل ذکر کی گئی. مخی دا ذکر شو چی زنانت طلاق ملو شو دا بعدت سنگ تیری سمر بتیری. اس دا ذکر کی گی چی زنانت طلاق ملو شو اس بدی دا مہر ست مسئلہ کی گی. زنانوں متعلق پدی آیاتن کی دا مہر مسئلہ ذکر کی گی. دا زنانوں دا نکاح متعلق سلور صورت ندی. یو صورت داری چی پنکاح کی مہر مقرر شی چی مثال دی زنانا مہر پنزتو لی کالی دی خاون ور سر نزدیکت اکو داغین بعد طلاق ورکو ندی زنانا مہر دغا پنزتو لی کالی دی دا بپوروت ملاوی گی. دویم صورت داری چی پنکاح کی مہر مثال مقرر شو پنزتو لی کالی خاون لا نزدیکت ندی کڑی چی خز طلاق اکڑا ندی خز تباد دی مہر مقررنا نم ملاوی گی. دریم صورت دادی چی نکاح اصلا پنکاح کی مہر مقرر ذکر نشو چی دی بزبر مہری او خاوت نزدیکت کو داغین بعد طلاق اکڑا نو دی زنانت پارا با مہر مثل ملاویگی چی دی خوریانی ترلوریانی مامالوریانی چی داغی سمر مہر کی امر مہر باتی تب پورا ملوشی. او سلورم صورت دادی چی پنکاح کی دا مہر ذکر او نشو چی مہر بے سمری خاون لا نزدیکت ندی کڑی چی خز طلاق اکڑا نو پدی صورت کی ددی زنانا مہر پا خاون باند نشتا البتہ جوڑنم کپڑی بولتا خاون ورکی دا پدی خاون ضروری دی. بیا کلم کلتا سیوشی چی پنکاح کی دا خاون دی خزی لٹول مہر ورکی نزدیکت خاون لانا دکڑی چی طلاق ورطا ورکو اس بدی صورت کی کدا سڑی دا دی خزینا پل نم مہر اقلی دادا حق دی زکر چکل مہر مقرر شی او خاون ملوشوی ندی او طلاق ورکی نو داغا مہر مقرر نم مہر دا زنانا کی او دولا مخی نٹول ورکڑی کدین دینا نم اقلی دادا دا حق دی او کزنانا بلکل مہر نالی او داغی خوخد او کدا خاون ورطا ٹول پریب دی او مدد اختیار نم حق دی که خزا ٹول ماف کی ناخلم او صحیح که خاون وی ٹول مہر استاشو او صحیح لازم ندد چی خواب مخابت اخلی نا حق دی که اخلی چکریک دی. بیا دا نکاح ختمیدو نبا دا خاون با دی خدی تا
متعه ورکوي د خاوند د وس مطابق جوړنې کپړې اسباب به ورکوي او دا شان شوي دي صحابه کرام کې هم حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه چې کله خپل بیبي طلاق کړه د طلاق نه بعد چې مہر ورته سپارو د مہر سره ورته 100 درهم ورکړ د متعب په تور باندې عبد الله بن عباس رضی الله عنه بارک راضي چې خپل بیبي له طلاق ورکړ او متعب ورته ورکولا نو جوړنې کپړې ورته ورکړ دا به د خاوند د وس مطابق وي چې د مہر نه علاوه جوړنې کپړې ورته متعور کی دا به د نکاح مسله و بیا الله جل شانه د مانځه متعلق مسله ذکر کړي چې تاسو د منځونو خیال ساتئ او په منځونو کې خصوصا د درمیاني منځ د مازیګر منځ د دې ډېر حفاظت کوئ او تاسو الله پاک د عاجزۍ سره ودرېږئ د مانځو حفاظت دا دی چې دا په خپل وخت کې د خپل احکاماتو شرایطو فرایضو او د سنتو سره ادا شي زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې موږ په ابتدا کې نبی علیہ السلام پسې موږ کوو موږ په مانځه کې خبرې کولې مانځه کې د خبرو اجازه وو ابتدا کې لیکن کله چې د آیت کریمه نازل شو وقوموا لله قانتین نو په داسې صورت کې موږ د مانځه دوران کې د خبرو نه بند په مانځه کې خبرو من راغله مانځه کې خبرې بند شو ابتدا کې صحیح او بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو د مانځه آداب او خیال ساتئ او که کلامو حالت د مجبورې راغی لکه مثال د دشمن یاره یا د درنده یاره ده او تاسو د مانځه کې د سنت او مستحبات او خیال نشئ ساتلی نو تاسو مونځ کې په ولاړه باندې وکئ یا په سورلې باندې په ناسته باندې وکئ او کله چې تاسو امن باندې شئ د دشمن او د زناور درنده یاره ختم شي نو بیا د الله پاک مونځ په هغه طریقه کوئ په کومې طریقې چې تاسو الله پاک ښودلی اوس په دې کې لفظ راځي فرجال رجال نه مراد پخبو باندې مونږ کول د دې مقابل کې رکبان دي پسورلې باندې پناسته اگر چې فرض مونږ دا پسورلې نه کیږي بغیر عذر لیکن چې کله عذر وي بیا پسورلې باندې هم مونږ کیږي شي عذر په بنا الله فرمایي کله د عذر ختم شو څنګه طریقې سره تاسو ته باندې هدایت بیان شوی دي او هغه طریقې سره تاسو مونږ کوئ بیا زنانه چې خاوند وفات شي ابتدا د اسلام کې داغي متعلق مسله دا و چې خاوند وفات شو زنانه با د خاوند په کور باندې یو کال خفګان تیرو ابتدا کې مسله دا و خاوند باندې دا لازم و چې د دې خځې لپاره وصیت وکړي چې دې ته بعد خوراک سکاک کپڑے یو کال پورې د خاوند په کور کې ملاويږي او سو وصیت دی ورته نور د مال هم وکړي لیکن کله چې آیات د میراث نازل شو او د خځې حساب په شریعت کې مقرر شو دا مسله بیا منسوخ شو ځکه چې کله خځه وی خاوند وفات شي نو کله خاوند بچي وی خځې ته د خاوند په حق کې د خاوند په مال کې اتم حصہ ملاويږي او کله خاوند وفات شي او بچی نوي نو خځه تبع د خاوند په مال کې سلورم ملاوي کله چې دا آیت نازل شو حصہ مقرر شو نو بیا د وصیت دا مسله منسوخ شو زنانه د پارا په خاوند باندې وصیت ابتداء او لیکن دا وصیت بیا منسوخ شو اول ابتدا کې مسله دا و د خځه خاوند په کور باندې یو کال خفګانو لیکن کله چې د قبل آیت نازل شو پر درس کې تیر شوی دی چې خځه به د خاوند په کور د مرګ نه بعد لسره د سلور میاشتې تیرې دا آیت د دې د پاره ناسخ شو په دې آیت باندې مسله عمل ختم شو اوس په قران کریم کې د آیت شتا لیکن دا منسوخ الحکم باقی التلاوت قران کې لوستل شي
لیکن عمل کول پہ منسوخ شو، عمل پہ نکی خاون کو چه وفات سی خزا بکال عدت نتیرے لسورج سلور میاشتی بتیرے اگرچہ پا قرآن کی دا آیت شتا لیکن عمل ختم شو اس با عمل دکال پا عدت خزا نکی لسورجی اور سلور میاشتی عدت باندے با خزا عمل کی. اب اللہ پاک فرمائے کہ ٹول مطلقی زنانا مستحب دادا چی دا خزا کلچ خاون نپاتشی او خاون ورط طلاق ورکی تو دی ٹول صورتون دا طلاق کی بہتر دادا چی دی خاون دی خزتا تخپل وس مطابق جوڑن کپڑے واقلی ذکر دادا نکان و طریقہ دا نو اللہ جل شانو کرمائے. لا جناح علیکم اس گنانش در پتا سو باندے ان طلقتم النساء کچرتا سے طلاق ورکی خپل بیانتا ما لم تمسوهن ترکم پوری چتا سے دیت نزدیکت نوی کڑی او تفریضو لهن فریضتا یا تاس نوی مقرر کڑی دبید پارا مہر ومتعوهن تاس متعور کی دی زنانوتا علی الموسع قدرو پمالدار باندی درد وسو طاقت مطابق دی وعلى المقدر قدره او بغرب باندې در وسو طاقت مطابق متاعا بالمعروف تاسو متعور کی بشر بالمعروف دستور مطابق حقا على المتقی حقا على المحسنین دا لازم دی بنیکان خلق باندې. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ كَچرتا سے طلاق ورکی دی خپل بیانتا من قبل ان تمسوهن اولان دی دید نزدیکتنا وقد فرضتم لهن او حاجدار چتاس مقرر کری دید پارا فریضتا مہر فنصف ما فرضتم بس لازم دی نیم دار مار چتاس مقرر کری دی زنانا پارا پخاون باندی الا ان یعفونا مگر دا چی دا بیانی دی خبل خاوندان خدا نیم مار معاف کی او یعفو الذی بیدہی یا ماف جا اکس چنا دا پلاس کی عقدت النکاح اختیار دا نکاح یہ نخاون ورطا ٹول مار ورکڑی وی دا طلاق رفات خاون نمان اقستیشی لیکن دیوت دا نمان ماف کی ٹول خزل ورکی اڑان دی دا نسلیکتنا وان تعفو اقرب للتقوی او دا چتا صحفو کی دا دیر نزدیدہ تقواتا ولا تنسوا الفضل بینکن او تاسو مہر نیکے پخبل منس کی ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ پاک دیستا سب عمل نفاندی لدن سے خبردار ذات. حافظوا علی الصلوات تاس حفاظت کی پخبل منزن باندی یعنی دادا کی پخبل اوقات کی والصلاة الوسطى او پمنز درمیان باندی چی منز نمازی گردی وقوموا للہ قانتین او تاس حضر کے اللہ پاک دا پمانز کی قانتین حاجز کون کی. فَإِنْ خِفْتُمْ پس کے چرتا سے یری گئی دا دشمن یاد درندنا فرجالا تاس منز کے پس مکہ باندے پخبو باندے ولا اور رکبانا یا پس ورلے باندے ناس وَإِذَا مِنْتُمْ پس کر چتا سو پامن باندے شئی فَذْكُرُ اللَّهَ پس تاسو یاد کے اللہ پاکی نے منزو کی کما علمکم ما لم تکونو تعلمون زکتی تاسو تے تعلیم در کردہ غصو کہ تاسو نوی پاکی باندے پی. والذین یتوفون اهم خاوندان چی دی وفات چی منکم ستاس سڑونا ویدرون ازواجا او دی پریک اخبر بیبیانی وسیعتا پکاد چی دی وسیعت کی لیازواج تقبل بیبیان دپارا متاعا الالقول غیر اخراج دپارا متعی ورکولو ترد یوکال پوری غیر اخراج سواد بستلو دیت بنان نفقا کپڑی وغیر ورکوی پکور باندی وباسي بدكورنا فإن خرجنا پس کچری اوتی دا زنانا فلا جناح علیکم بس اس گناہ نشتا پتا سبانی فیما پاکارن کی فعلنا فی انفسهن چکوی دا زنانا پخبر زانن باندی نصیب و زینت کی من معروف دا شریعت مطابق واللہ عزیز حکیم او اللہ پا غالب حکمت والا ذات. وللمطلقات او دا طلاق شو زنانو دا پارا متاع بالمعروف متعور کول دی جوڑن کپڑی ور کول دی بالمعروف دا شریعت مطابق حقا علی المتقین
دا او ثابت دی په متقانو په نیکانو خلقو باندې کذالک هم دارنګي یبین الله لكم بیان الله پاک تاسو ته آیات خپل آیاتنا د قدرت یا خپل نقی د وحدانیت لعلکم تعقلون د پارا دي چې تاسو عقل کار واخلئ واخذ